बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, तेरो ورځ د پاکستان د نېشنل سکیورټي کمیټې چې کوم غونډه وشوه پاکستان کې د دهشتګردۍ چې کوم واقعیات دي په دې حواله سره په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې بلوچستان کې او اسلام آباد کې چې کومه دماکه شوه د دې نه پس هغې کې څه فیصلې داسې وشولې چې یاره د دې خلاف لکه زیرو ټالرنس ټکي استعمال کړو چې د ټیرریسټ لپاره په پاکستان پالیسي اوس دا ده چې زیرو ټالرنس هغه د هر رنګ د هر کلر او د هرې طبقې سره تعلق لري. خو ننني پروګرام کې زه دا خبره کوم افغانستان حوالې سره اگر چې په دې کې د افغانستان نوم اخیستلی شوی نه د کوم رپورټ چې راغلی یا کوم پریس ریلیز راغلی په هغې کې دا ویلي دي چې پاکستان به د دهشتګردو خلاف یو مکمل هڅه کوي، کوشش به کوي سیاسي توګه باندې هم او په فورس توګه باندې هم پای کې به صوبه او صوبایي حکومتونه او مرکزي حکومت یو ځای به دا کار سرته رسي. خو دا ویلي وو چې مونږ د بهر ملکونو کې چې کوم د پاکستان خلاف دهشتګرد هغوی هلته کې اوسي، هلته کې روزلي کېږي یا هلته کې هغوی ته سپیس ورکړی کېږي، دا به هم مونږ نه برداشت کوو. بیا د هغې نه پس د وزیر داخله رانا ثناء الله یو سټیټمنټ راغی، ما په خیال یو غیر ذمه دارانه سټیټمنټ و. بیا د هغې نه پس د وزیر دفاع سټیټمنټ راغی. وزیر دفاع خبره دا وه چې یاره مونږ د افغان ګورنمنټ سره په رابطه کې یو. رانا ثناء الله سټیټمنټ ما په خیال هغه د یو انټیریر منسټر سټیټمنټ که مونږ وګورو نو بیا هم دا د ځکه چې دا ټول پریشر په انټیریر منسټر باندې یعنې وزیر داخله باندې یي. هغه دا ویلي چې یاره که مونږ ووینو افغانستان کې به هم مونږ دوی په ټارګټ کوو. وزیر دفاع دې حوالې سره بیا داسې څه نه ویلي چې یاره مونږ د هغوی سره په رابطه کې یو. اوس خبره دا ده چې هغې باندې بیا د طالبانو د حکومت چې کوم بیان راغی کابل نه، هغوی دا وایي چې یاره مونږ د ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات ساتل غواړو او مونږ غواړو چې تعلقات هم ښه او پاکستان ته ډایرکټ ووایي چې یاره دا کوم بیانات دي کوم چې پروکټیو یا انسټیګیټ وکړي یا چې کوم دی هغې نه حالات خرابېږي داسې بیاناتو نه دې ډډه وکړي شي. اصل څه حقیقتونه ته چې ګورو هغه دا دي. یو حقیقت دا دی چې پاکستان کې په تیر کال کې کله نه چې افغانستان کې طالبانو حکومت راغلی نو پاکستان کې دهشتګردۍ کې ډېر زیاتوالی راغلی دی او بیا په خاصه توګه د بنو واقعه چې وشوه د سی ټي ډي سنټر باندې هغې نه یا د اسلام آباد کې چې کوم پېښه وشوه یا د دې نه بلوچستان کې او دغه شانتې په کوم چې مرج ډسټرکټ دي په هغې کې چې کوم واقعیت مخې ته رالل ظاهره خبره ده هغه ټالرنس لیول دلته کې خلکو د هغې باره کې د یو غم او د غصې یو ماحول جوړ کړ. اوس دا هم پته لګي دا یو حقیقت دی. دویم حقیقت دا دی چې د تحریک طالبان پاکستان چې دي د هغوی کډې د هغوی کورونه د هغوی هر څه چې دي هغه په افغانستان کې دي او دا هم رپورټ سازي چې د افغان طالبانو سره د هغوی تعلقات هم ښه دي. پاکستان بار بار دا خبره افغان طالبانو ته کړې ده چې یاره دوی د پاکستان خلاف د افغانستان خاوره استعمالیږي د دې د مخنیوي وکړي شي. خو اوسه پورې هغوی داسې خاطرخواه د دې حوالې سره ګامونه نه دي اخیستلي شوي. ما په خیال یو خبره ده افغانستان دا وخت کې طالبانو له خدای مقور کړې ده او تیر ځل یې مقور کړو. تیر ځل یې خو خبره ټوله اسامه بن لادنو ته بهانه جوړه شوله او هغې د وجې نه بهرني فورسونه رالل او دوی وایي چې یاره دا مېلمستیا ده یا دا ده. اصل حقیقت دا دی چې کله ریاست ته مینیج کې نو ریاست کې بیا خبره دا ده چې هغې کې بیا د جذباتو نه کار نه اخیستل، هغه د قوم مفاداتو ته کتل پکار دي. دا وخت کې زه دا یو خبره کوم چې افغان طالبانو له بیا خدای یو مقور کړی چې افغانستان سټیبل کی استقلال پکې راولي، افغانستان دې پیاوړی شي، افغانستان دې ترقي وکړي، دا جګړې دې ختم شي. خو دا یو خبره ده زمونږ د کلم دا یو خبرې چې کله کم سړی پردي دشمنان په کور کې ساتي نو د هغه کور له به خامخا دشمني راځي. که هغه پاکستان دا کار کړی دی که هغه افغانستان اوس دا کار کوي، مخکې افغانستان لکه د طالبانو په وخت کې تیر دور چې و په هغې کې هم دي دغه شانتې کار کوو. اوس یو وارې بیا افغانستان کې افغان طالبان چې دي هغوی د پاکستان دشمنان ساتي. دا یو حقیقت دی. نو ظاهره خبره ده دې سره به افغانستان باره کې پاکستان کې یو تاوتریخوالي د پاکستان حکومت هم یو ریاکشن کوي. خو زه اوس دا وایم دویم څلورم خبره چې باید کوم هغه دا ده چې پاکستان له څه پکار دي.
زما خپل خیال دا دی چې پاکستان به زما دا خیال دی او زه یم چې په کار دی داسې وکړي چې پاکستان به افغانستان ته د ټي ټي پي خلاف چې کوم دی بارډر به کراس کوي نه یوه ملټري خو په یو صورت کې به هم نه کراس کوي. دویمه خبره دا د یس پاکستان سره ایریل ټیکنالوژي شته، هوایي هغه جهازونه هم کیدی شي، هلیکاپټر هم کیدی شي، هغه ډرون هم کیدی شي. زما بل خیال دا دی چې یاره زما نه دی خیال چې یاره پاکستان به افغانستان کې دننه یا بمباري وکړي یا به چې کوم دی هلته کې جیټ فایټرز چې کوم دي د هغې استعمال وکړي. بله خبره پاتې شوه ډرون ته، نو زما نه دی خیال چې یاره پاکستان به ډرون ټیکنالوژي افغانستان کې د ټي ټي پي خلاف استعمال کړي. ټیک شو، پاکستان به دننه دلته کې کاروایی نه کوي. زما خیال دا دی چې یاره طالبانو باندې به یو اخلاقي سفارتي یو دباو به پې اچوي او په کار دی چې طالبان، ځکه چې دلته کې خلک مري هلته کې هم خلک مري، چې پاکستان کې تاسو دلته کې بد خلک رالیږئ نو ظاهره خبره د هغې یو ریاکشن به وي، دنیا به مخه، ځکه چې دا وخت کې افغانستان ته یو چې کومه دروازه کولاو ده یا کړکۍ کولاو ده نو هغه د پاکستان ده. نو زه دا وایم چې دې وخت کې طالبانو له هم پکار دي، پاکستان حکومت له هم پکار دي چې یو وارې بیا د افهام و تفهیم نه کار واخلي او د ټي ټي پي خلاف که کاروایی نه کېږي عسکریت پسندو خلاف نو ملک دننه پکار دي هلته کې چې څومره حده پورې کیدی شي نو چې طالبان مطمئن کړي شي، طالبانو ته وویلی شي چې دا کار غلط دی، بار بار ورته وویلی شي دا کار غلط دی. او زما خیال دا دی چې هغوی که په دې کې بار بار دا خبره کېږي نو هغوی به هم دومره سترګې نه پټوي چې یاره پاکستان دوی سره ماضي کې که څه ښه کړي دغه شانتې افغانستان په جهاد کې یا د هغې نه پس نو هغه څیزونه به وي. او که چېرې نه کېږي نو زه دا ګڼمه چې دا هر څه چې دا د بیا ډېر اخري آپشن که ونه شي نو ښه به خو که بیا هم نو دا د اخري آپشن پکار دی. لومبی پاکستان له خپل کور کې دننه حالات ټیکول پکار